السلام علیکم قدرمنو په سوات کې چې کومه سانحه مخې ته راله د یو خاندان 18 کسه یادېږي چې په سیلاب کې لاو شو. په دغه اوبو په منځ کې ګیر دغه خلکو ډېر انتظار وکړو، 1.5 2 غنټې انتظار وکړو چې څوک به موږ بچ پم کی. خو زموږ حکومت، زموږ انتظامیه، زموږ ادارې اله په حرکت کې راځي چې کله انسان ژوند بیلي. په دغه 1.5 2 غنټو ټیم کې دغه مسلمانانو ته، دغه انسانانو ته ریسکیو ملاو نه شوه. په کار خدا ده چې دغه ځای په انتظامیه باندې د اف آی آر وشي، دغه ځای په ای سی ډي سی باندې د اف آی آر وشي. دوی له پکار وو چې دا ریسکیو کړی وی، خو ریسکیو اله شروع کړله چې کله هغوی ځانونه بیلو، ژوند یې بیلو. یقینا دغه ډېر سخت وخت و په دغه غریبانانو باندې چې هغوی ګیر چاپېره کتلي دي، چغې سورې به یې والي، خپل مرګ یې 1.5 2 غنټې لیدلی دی. زه یم دغه ولاړ خلک دوی په ژوند هم مړه شي وو، ځکه چې د اوبو په منځ کې ګیر و، هغوی ته پته وه چې د پاتې نه یو څوک هم په 1.5 2 غنټې کې هغوی ته ورنرلو چې ریسک یې وکړو. ادارې ای سی ډي سی اله په حرکت کې رالل چې کله قیمتي ژوندون د منځه لاړو، په مزه یو کس اوبو یوړو، د هغې نه پس ریسکي هم راله، ټیمونه هم رالو، ادارې هم رالې، بیا حرکت شروع کړو. په کار خدا ده چې په ژوند یو انسان بچ کې دغلته تکړه خلک وو، اپنے مدد آپ بلا زندگی بچ کړي دي. خو بس د دې به ټیم پوره او دام ویلې کېږي چې تلل دوی مري ته او رالل سوات ته. انسان د ځان نه خبر نی، خو په دغه سانحه باندې ټول امت مسلمه به خفه دی، په دغه سانحه باندې ټول امت مسلمه خفه دی، په دغه سانحه باندې ټول انسانیت خفه دی. دا د انسانیت سره ناانصافي وشوله چې د اوبو په منځ کې ګیر د یو خاندان 18 کسان، پای کې ماشومانان، سپینګیري ځوانان، تورسرې زنانه، او بیا خپلو ته ګوري، یو کس اوبه وړي و هغه خپل خپلوانو ته ګوري، بچي ته ګوري، رور ته ګوري، زوی ته ګوري. دا ډېر سخت وخت دی، الله دې دا په چا هم نه راولي. او د هغې چې څومره لواقین دي، الله دې هغې ته د زړه صبر ورکړي. سخت وخت دی، خفه یو پې، خو ادارې زمونږ همیشه ناکام وي. همیشه زمونږ ادارې اله په حرکت کې راشي چې کله انسان ژوند بیلي. په ژوند دلته د چام قدر نشته، دلته ژوند انسانیت نه بچ کوي. دلته چې کله د منځه لاړ شي نو بیا ټول ادارې حرکت کې راشي، بیا کوشش شروع کړي د مرګ نه پس پې بیا سو ریسکي وشوه، خو د لاشونو مړي ریسکي وشو. چې کله ژوندي انسانانو چغې والې 1.5 2 غنټې، هغه ټیم څوک هم نه راتلل، هغه ټیم یې چا مدد ونه کو. او دا څه دومره غټه واقعه نه وه، که یو هلیکاپټر هم راغلی وی نو د 15 منټو کې په 15 منټو کې به دغه ټول خاندان ریسکیو کړی وی. خو افسوس چې خیبر پښتونخوا ده او دلته هله ادارې په حرکت کې راځي چې کله انسان ژوند بیلي. دعاګوي د هغې خاندان ته چې الله دې ورته د زړه صبر ورکړي او الله دې موږ د داسې سانحو نه بچ وساتي. او دا یوازې لومبۍ سانحه نه وه، په سوات کې، په دیر کې، عموما په دې ورځو چې کله هم سیلابونه راځي نو داسې سانحې راځي. ای سی ډي سی ته، دغه انتظامیې ته پکار ده چې په دې ورځو کې دغلته پابندي ولګي. دا خو مسافري سیاح دي راغلي په چکرو، دوی ته څه پته ده چې دلته به څه کېږي. نو دغلته پکار اول نه دوی له وه چې دغلته پابندي ولګي. اوس به پابندي مو لګوي، خو څه پې یو غټ خاندان لاړو. دا یو تاریخي سانحه وه. الله دې په موږ رحم وکړي، الله دې موږ ته نور خیر کړي، او الله دې دوی لواقینو ته د زړه صبر ورکړي.